بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو، تاسو د دې کس دا خبرې واورئ. د دې نه پس بیا ستاسو یو څو خبرې کوم. خو تاسو ټولو ته پته ده چې 71 سال کې موږ حقیقي ازادي موږ ته نه ده میلاو شوې. دا به واحد موږ له عمران خان راکوي او د دین اسلام خدمت چې هغه په کوم انداز کړی دی، نو زه دا نه غواړم چې کوم مفتي کوم عالم الدین په پاکستان کې هغه رنګې کړی. عزتمندو، تاسو د دې کس دا خبرې واورېدلې چې دا وایي چې عمران خان چې د اسلام لپاره څومره کار کړی دی، نو دا د پاکستان یو عالم او مفتي به دا کار نه کړی. زه دا خبره کوم چې زمونږ هغه علما چې د هغوی کلونه وشو د قرآن پاک تفسیرونه پړاوی او دغه رنګې احادیث پړاوی، په زرګونو په لکونو چې کوم د هغوی شاګردان ګرځي، هغوی دغه رنګې د دین دا خدمت کوي. نو دغې ته چې کوم دی دا خدمت نه وایي او دا وایي چې عمران خان به د هغوی نه زیات کړی. بلکل که چېرې ته د دین خدمت او د اسلام دپاره خبره دې ته وې، نو بیا دا زموږ علماو نه ده کړي. لکه ګستاخ رسول له پناه ورکول او ګستاخ رسول چې کوم دی ازادول، دا زموږ علماو دا کار نه کړی. دغه رنګې قادیانیانو ته چې کوم دی لار کوله وهل په خپل حکومت کې شاملول، دا زموږ علماو چې کوم دی نه دي کړي. دغه رنګې د مندرونو ابتداء اعلان زموږ علماو دا نه دی کړی. دغه رنګې جوماتونه ورانول او د هغه اعلان دا زموږ علماو چې کوم دی نه دي کړي. دغه رنګې د بابا فرید قبر ته چې کوم دی سجده کول، دا زموږ علماو دا کار نه کړی. دغه رنګې د مسلمان په خلاف د یهودي لپاره کمپین چلول، دا زموږ علماو دا کار نه کړی. نو که دغې ته د دین خدمت وی، دا کارونه زموږ علماو نه دي کړي. او باقي چې کوم د دین صحیح کار دی، نو الحمدلله زموږ د علماو پکې ټوله زندګي تېره شوه، زموږ د علماو پکې ګیرې سپینې شوي. د دغه رنګې دا ټول عمر د قرآن تفسیرونه وکړه، ټول عمر چې کوم د هغوی احادیث پړاو کړه، او په دې کې چې کوم دی د هغوی په لکونو شاګردان پیدا شول. دی الحمدلله دغه کار زموږ علماو کړی دی. نو الله رب عزت دې زموږ نه راضي شي، الله رب عزت دې موږ د خپل نافرماني نه وساتي. وما علینا الا البلاغ.